الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام او درد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. ورون وضاحت شوی د الحاد اقسام تاسو ته بیان شوی د الحاد تاریخ موضوع غرض او د سره بیا د الحاد اقسام بیان شوی د ملحدینو 15 قسم اقسام. چاول پکې کوم یو الحاد مطلق په ویرا سره دویم نمبر پکې کوم یو ملجبانو د لادرت والو به کنه تاسو ویلې د دریم نمبر د ډیزم والو سلورم نمبر الحاد علمي او پنځم کې سما ملحدین نفسیاتی او چې په زمنګ معاشره کې چې کم نفسیاتی ملحدین دي د دې وضاحت کو. نو د الحاد نفسیاتی وضاحت وکاو دا سبق موږ سویلې مو خو زمنګ نه پاتې شوی. نو مولوی صاحب عبارت شروع کا نور مخکې زو د خیره. بسم الله الرحمن الرحیم. دویم قسم الحادی نفسیاتی. اکثر خلک نفسیاتی ملحد وي او دا اکثر د کم علمي د وجنه ملحد کیږي. دوی لږ د اسلام په اړه کې معلومات لري او ستاسو فلسفي په اړه کې هم معلومات لري، سره ساينس په اړه کې هم معلومات لري. د هر چیز لږ علم دوی سره وي او دوی بیا د الله په اړه کې په شک کې شي. ګوره کم چې نفسیاتی ملحدین دي نو دوی د کامل مې د وجنه سکیږي ملحدین کیږي. پوه شولې څه د ساينس باره کې د فلسفه په باره کې دوی سنا معلومات لري، دوی به د الله په باره کې په شک شي. نو دوی علمي تور باندې د الحاد منون کې نه وي، دوی علمي تور نه مني بلکې د نفسیات په وجه باندې دوی شکوک کې شي. لکه هغه د کراچۍ د دارالعلوم د 15مې درجې یو طالب به ملحد شوی او ما سره خبرې کړې دا غرور تل بار میډیکل ته اته چې به د ام بي بي اس کو نو سړی په شک شو، بیا په خپل په شک شو، راوړل ته ضرور هم ځان سره په شک کو. نو سړی هغه مدرسه پرې اوسدو نو خیر طالب مدرسې پرې اوسار سیم پرې اوسه مور سره خبرې کولې، مور سره مجلس کړو اور خو یې ردو مور ته لمه رګه ما خبره در سره کوم. بیا ما ته ویل خزه ټیک د چې زه خو دا منم چې الله شته خدا کوم الله منم د چا خدای منم د دوانو بګوانو منم او استاد خدای منم. وای ګوروز ته دونه کله سوچم نه کې چې کائنات یو الله پکار دی، د ډېر خدایانو هیڅ ضرورت نشته نه که خدایان ډېر شي څه کېږي فساد به راځي، نظام به ګډوډ کېږي په دې باندې. پوه شوې نو دې پورې بیا داسې شي دا نفسیاتي ملحدین شي. لکه اویس اقبال ته هم د غامدي شاګردو مسلمانو په مزه په دې شیزونو کې ګوتې والې راوالې روزړې لاړې ته پوښوې دولاړه د څه شي شو په نفسیاتو کې راولګ وخت پس دا بیا واپس مسلمان کېږي چې د عقل پوښ شي، سوچ فکر کوي چې وای په د دنیا لالچ چې راشي نو بیا انسان څه کوي بیا نه مني. دا اوس د دنیا د لالچ په وجه اکثر ملحدین کېږي. ملحدانو دوی اکثر په سوشل میډیا باندې بحث مباحثه کوي. څوک نفسیاتي ملحدین دا کم یو چې دین دغه دي د ملحدینو نظریات مطالعه کوي، بیا په پاس کوي داسې د خلکو شبهات اکثر لا یعنی وي د دې ملحدینو د نفسیاتي سوي لا یعنی سوالات پکوي. لکه دی یو استقبال چې مفتی صاحب ندیم الواجدین چې سوالو کو چیرې وي الله څنګه موجود دی چې د خمس توبه دمشته. نو دا خو د الله په وجود باندې دلیل دی چې خو بچته کنه ټول خو بیا خو د ملائکو دا بیا خو امتحان د دنیا نه و. کټوله دنیا د ملائکو نه ډکه شي دا به امتحان وي، کټوله دنیا د بدو نه ډکه شي دا خو به اماجګه وګرځي، بیا خو د ظلم اماجګه شول نو بیا خو به امتحان نه کامل امتحانګاه دا چې د بنې کو بد موجود وي. دا خو د الله په وجود باندې دلیل دی چې دا کامل امتحانګاه الله موږ لپاره پیدا کړی دا او اختیار موږ لپاره کړی دی چې تاسو په خپل اختیار سره اوس نه کار کوئ او کبد کوئ. عبارت پکې او اکثر د علمي باندې دلالت کوي. انسان سوچ کوي چې دوی ته اوس جواب ورکړو. د دوی نه اکثر سوال کولای شي چې مذهب خو د ژوند تیرولو اصول بیان کړی دي، د هر چا حق معلوم دی، یو مکمل ضابطه حیات دی. که د مذهب لري کړی شي نو د انسان د ژوند تیرولو به کومه طریقه وي؟ په دنیا کې واره به انسانان دي، دوی به دنیا کې اصول سره انسانان دي کنه تاره به تر رسیدلی دنه به موړېدلی وي. دوی وایي دا خو آسان کار دی چې انسان سره ځان لپاره خوښوي هغه د بل لپاره هم خوښ کړي. نو دا هم یو اصول شو چې مقرر کړو. په دې کې د خطا امکان ډیر دی، ځکه جواب ورکوو چې په دې کې د خطا امکان ډیر دی ځکه یو انسان به د جرایم عادي وي، غلا ډاکه وغیره، نو دا به د نور لپاره دا غلط کارونه خوښي. دا اصل خو صحیح نه دی کنه چې ځان د لپاره خوښي بل ځکه غلا خوښوي دا به د نور لپاره. دویم دا چې د چا د خوښي اعتبار به وي. دنیا کې په مختلف قومونو کې خلک اوسېږي د کم عقل اعتبار به وي.
د مسلمانانو په اعتبار وي که د کافرو د عیسایانو که د یهودیانو د چا د عقل اعتبار به وي او د چا د خوښې به اعتبار وي. نو الحاد نفسیاتي والا سره دلایل نه وي. دوی اکثر دا دیسي ملحدین دي کوم چې زمونږ علاقو کې موجود دي. کله چې دوی سره بحث کوي تپوس به دې وکړي یار ته علمي ملحد او که ته نفسیاتي تا د الله د وجود نه ولې انکار وکړو. نو ته چې د بیک ګراوند معلوم کړي د پس منظر معلوم کړي نو دا به تا اکثر د دنیا د وجه نه سکیږي د الحاد ته وړي. ته به سوال کې به ستا نوم څه دی. موږ چې دوی سره کله بحث مباحثه کوو ولې تعارف پکار دی که نه دی پکار. ځکه چې ته چا سره بحث مباحثه کې اول د ده نه تعارف وغواړه خپل تعارف ورسره وکړه. موږ ورته هغه لوکیشن هم لیکو دوی نه تعارف کوي او نه دا کوي او الټه دوی څه کوي په دې باندې هېرېږي. نو دا ستا د باطلوالي دلیل دی که نه. یو انسان خپل عقیده ډنګ کې چوټ باندې بیانوي د زړه نه بیانوي درته چې دا زما عقیده ده خو که ته چېرته رښتونی ملحد یې خو ته بیان کړه چې راځه دا مې عقیده ده او دا د ګز دا د میدان چې پته دې ولګي. نو دوی نه به تاسو تپوس وکړئ چې ته ولې ملحد شوی. دا ملحد په کومو دلایلو سره به ته د سره بحث کوې د هغې به دې وضاحت طلب کړې. پوهېږئ که نه پوهېږئ. سوال بیا دلته سوال راځي چې تاسو وایئ چې یاره کامل مؤمن خو هغه دی چې سر دلته حدیث کې هم راځي دا ملحدین چې وایي چې ځان دپاره خوښي هغه تاسو بل دپاره خوښي خو دا خو د حدیث نه ثابته ده چې کامل مؤمن هغه دی چې ځان دپاره خوښي هغه د بل دپاره لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. کامل مؤمن هغه دی چې ځان دپاره خوښي هغه د بل دپاره خوښي. جواب دا دی. جواب مولوي صاحب عبارت وایم. جواب په حدیث کې د کامل مؤمن صفت بیان شوی دی. دلته د مؤمن او د مسلمان صفت بیان شوی دی چې اسلام د سلامتیا نه دی. نو دا اسلام چې کوم ځان دپاره کوم خوښوي جنت هغه به د بل مسلمان دپاره خوښوي. کوم خیر چې د ځان دپاره خوښوي دا به د بل دپاره دا نه کوي چې دا د غلا کوي او ډاکې دي کوي او دا د څه کوي د ظلم دی کوي. بل حدیث دی که نه المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. کامل مسلمان هغه دی چې ژبې اولاد نه بل مسلمان څه په امن کې مولوي صاحبانو. د انسان لپاره اول مسلمان کېدل ضروري دی ځکه اسلام د سلامتیا نه دی. د دې وروسته ورته د کامل ایمان ضرورت وي. نو د هغې دپاره په حدیث مبارک کې نبي علیه الصلاة والسلام د کامل مؤمن صفت بیان کړی دی چې څنګه چې کامل مؤمن په الله تعالی باندې او په آخرت باندې ایمان لري نو هغه به ضرور هغه کارونه خوښوي د خپل ځان لپاره چې به کوم کې د دواړو جهانونو کامیابي وي. او کامل مؤمن به هغه کارونه خوښوي کوم چې د معاشرې لپاره مفید وي او د بل انسان حقوق به ورسره نه متاثره کېږي. او کوم اصول چې مغربي دنیا جوړ کړي دي هغه ټول انسانانو لپاره مفید نه دي ځکه هغوی د جنس پرستۍ قانون جوړ کړی دی هغه یو کامل فطرت انسان هم نه خوښوي. نو داسې نور قوانین هم موجود دي چې هغه قوانین د ټول انسانانو لپاره مفید نه دي. څلور الفاظ چې دې وضاحت کوم مختصر غونډه کې دین دی مسلک دی منهج مذهب او د دې تشریح وضاحت. دین د دین تعریف دین د منصوصات نوم دی کوم چې په قرآن کریم کې او حدیث مبارک کې بیان شوی دی. د دې اختلاف د کفر او اسلام اختلاف دی. نمبر د مسلک تعارف دی. کوم منصوصات چې ظنیات دي د دې اختلاف د مسلک اختلاف وي. د منصوصي قطعي نه انکار کول خو کفر دی او په دلایل ظني کې اختلاف کول د مسلک اختلاف وي. په دې کې د کفر او اسلام اختلاف نه وي بلکې د سنت او بدعت اختلاف وي. یو مبتدی په العقیده وي او بل هم اهل سنت په العقیده وي. نمبر چې دی دا منهج دی یو نه دی ته طریقه کار ته دا وایي یو کار دی بل دی طریقه کار. لکه څوک مدرسه جوړ لګیا دا شان دا او تبلیغ څوک کوي څوک مسلمانانو تصنیف او تعلیف کوي څوک جهاد کوي. نو دا د کار اختلاف نه دی بلکې د طریقه کار اختلاف ته منهج وایي. څلورم نمبر مذهب. دا مذهب چې دی نو کثیر المعنا لفظ دی مولوي صاحبانو او کله د دین په معنا کې استعمالېږي او کله مذهب په اجتماعي په اجتهادي کله مذهب په اجتهادي معنا کې استعمالېږي. په دین اسلام کې د مذهب نه مراد اجتهادي مسائل وي. نو یو آیت نه یو مجتهد یو معنا مراد اخلي او بل مجتهد ترې بله معنا اخلي. دا اجتهاد په بنیاد مجتهدین د قرآن او حدیث مبارکه مسائل حل کوي. د دې اجتهادیاتو اختلاف ته د مذهب اختلاف وایي. اوس د مذهب تشریح د مذهب په معنا د عبادت سره هم راغلی دی. مذهب د لفظي معنا د عبارت به وته عبارت د مذهب لفظي معنا دا لار یا طریقه. په انګریزي ژبه کې مذهب ته ریلیجن وایي کوم چې د لاتینی ژبې نه ماخوذ دی. د دې مفهوم دی عقیده عبادت کول په خپله طریقه باندې عبادت کولو ته څه ویلی کېږي. مذهب اوس د مشهور فلاسفو نه څه اقوال موږ را ذکر کړي دي. د مذهب او د تاریخ په باره کې مختلف اقوال نقل شوي دي. بعضې مفکرین وایي مذهب د هغه معقول خیالاتو مجموعې ته وایي په کوم سره چې ټول انسانان څه شي منسلک شي لکه موږ چې یو ځای شوي د یو عقیدې په بنیاد د دې چت لاندې ناست یو. مشهور فلسفي کانټ د مذهب تعریف داسې کړلی دی چې هر یو فریضه حکم خداوندي ګڼلو ته څه وایي
مذهب وایي. دغه شانته کې شوپنهار د تاریخ پیدایش دی 1788. دا وایي مذهب د مرګ د تصور سره تړلی دی. موږ چې دا څونه عمل کوو د دې دپاره کوو چې موږ د څه شي چې آخرت هم پېښه شي. پوه شوې. د بل تعریف داسې کړی دی وایي مذهب د هغه اعتقادي قوت نوم دی په کوم سره چې د انسان باطن صفا شي. مذهب باندې چې څوک څومره عمل کوي د څه کېږي باطن صفا کېږي. دغه شانته کې مشهور عالم نفسیات چې کوم دی پروفیسر جیمز ایجو لیوبا په خپل تصنیف کې د مذهب یو درې څلور تعریفونه ذکر کړي دي. هغه وایي مذهب نوم دی وایي د کوم بالاتره مقدس هسته احساس کول، د کوم بالاتر مقدس هسته احساس کول بغیر د مشاهده د هغې نه چې د هغه ذات د انسان په قلب او دماغ کې پیدا شي. مولوي صاحبانو دویم تعریف ته داسې کړی دی وایي مذهب نوم د ایمان راوړلو په یو ازلي او ابدي حقیقت باندې په دې حیثیت سره چې دا به د انسان په خپله ارادې سره وي. او دغه شانته کې د دریم تعریف داسې کړی دی دا وایي مخکې برد دریم تعریف یې کړی دی د مذهب نوم دی په ما فوق البدر هستي باندې ایمان راوړلو ته مذهب وایي. د ملحدینو د مذهب په باره کې وضاحت مخکې موږ په دې کې وضاحت شوی وه. موږ ویلي وو چې ملحدین وایي چې دا مذهب خو چې دی دا خو انسانانو ایجاد کړی دی. د لیلن دغه شانته کې دا هکسلې دغه شانته کې کارلر مارکس د هغې وضاحت را روان دی. عبارت بیا وایي د مذهب خلاف مخالفین یو دعوه ذکر کوي چې د قدیم زمانې انسانانو به د خپل ځان لپاره حفاظت لپاره د ما فوق الفطرت هستۍ تصور پیش کولو چې مصیبت کې ځان محفوظ کړي. کله به چې په هغه زمانه کې وایي د ساینس ایجادات نه و چې سیلاب به راغی نو دوی به وایي چې وګوره دا یو د الله د طرفه راغی چې نور به تندر ونیوي. وګوره الله تندر ونیو سپوږمۍ دا د الله طرف دا تندر نیول کېږي. اوس موږ د ساینس وښوده چې سیلاب ولې راځي او زلزلې ولې راځي او تندر سپوږمۍ ولې نیسي او موږ له اوس نه پته ده چې کله به تندر نیسي. نو دوی دا خبرې کوي. یو عبارت چې کله به سیلاب راغی یا بل صافت نازل شو نو هغوی به دا ګڼل چې دا ما فوق البدر هستۍ هر څه کوي. په نن زمانه کې د ساینس تجرباتو دا ثابت کړه چې دا ولې کېږي. موږ ورته وایو دا خو ساینس صرف تا ته وښودله چې داسې کېږي. نور څنګه تندر نیسي چې دا سپوږمۍ منځته راشي او سپوږمۍ څنګه تندر نیسي چې دا نور منځته راشي. بس دغه اسانه خو صرف ساینس تا ته وښودله چې وکړه نور درته دا درته نشي بیانولی چې دا ولې کېږي. دا چې دا پر روان مقدار کې به نور تندر نیسي په بل موقع باندې ولې نه نیسي. دا ځمکه چا کنټرول کړې دا اسمانونه چا کنټرول کړي دی. دا په یو بل سره جنګېږي ولې نه دی خو په مندۍ خو روان دي که نه رفتار کوي. نو چې دا رفتار کوي دی روان دي دا په یو بل سره جنګېږي ولې نه. دا یو بل د انور کې دونه قوت چا پیدا کړی چې دا نهه سیارې ګیر چاپېره ځان نه د باڼې چک غونته کې تاوی او موږ له دا انرژي راکوي او دا موږ له توانایي راکوي چې دا د نور توانایي نه ته به ختم شي ته به څه شي یو ورځ هم ژوند نه کېږي بغیر د نور نه. نو دا چا پیدا کړی دا خود به خوده ته کې دا هایدروجن او هیلینیم او دا چې څونه اکسیجنونه دي څونه چې زموږ ضرورتونه دا په دې نور کې خود به خوده پیدا شوي دا عقل مني. صرف ساینس ته وښودل چې باید د نور رڼا موږ له څونه وخت کې را رسېږي. د نور رڼا څونه وخت کې را رسېږي نه د نور رڼا ځمکې ته څونه وخت کې را رسېږي. شاباس 8 منټ 24-25 سیکنډو کې را رسېږي. دا موږ نه 15 کروڑه کیلومتره لري دی. 100 کیلومتره او چا دا ناپ کړی دی خو دوی اوس دغه ورکوي ټیک ده پکې ورسره به نو صحیح ده. خو موږ وایو چې هر دله دا رڼا اوس که د نور باندې زوال راغی 8 منټه بس به موږ خبرېږو چې نور چا غیب کړی دی. نور باندې دهشتګردو حمله کړې ده دی به پې کوي که نه چېرې ځه مخکې زه بړه اوس ګپ نه لګو سبق کې کوم ځای ته لاړو. اوس حقسلې څه ویلو جو لیلن حقسلې وایي مذهب د انسان او د دې د ماحول نه پیدا شوی دی. اوس هغه ماحول ختم شو یا ختمېږي نه الحمدلله موږ اوس هم په مذهب عمل کوو. دا وایو د الله تعالی افادیت په آخري مقام باندې مزید ترقي نه شي کولی. الحمدلله تر قیامته به دین د اسلام قایم وي. الحمدلله وایي ما فوق الفطرت طاقتونه په اصل کې د مذهب د بوج اوچتول وایي دا د ذهن اختراع ده. موږ وایو د دې به موږ وضاحت کړی چې که نه پوسټ ماډرنزم والا څه وکړو تاسو یې مې طرف ته کړی چې دا ماډرنزم هم څه اصول لري. ماډرنزم هم دا کومې فلسفې چې دي سیکولرزم هیومنزم سوشلیزم لیبرالزم څه اصول لري او مذهب هم نو ته خو یې مې طرف ته کړی که نه. اسلام اوس هم قایم دی. اشتراکي نظریه مطابق هم مذهب یو تاریخي فریب دی. اشتراکي والا څوک دی د دې مشر څوک و اشتراکي نظام باندې څوک دی ګرانو کارلر مارکس دی که نه
او کنه دا یاد ساتئ کنه 1818 کې پیدا شو 1882 کې وفات دی. دا نظام دا دوه د اشتراکي نظام دوه دغه دي څه دي دوه شوبې دي یو سیاسي دی یو معاشي دی. سیاسي نظام ته څه وایي چا بسې سوشلیزم ته معاشي نظام وایي کمونیزم سیاسي نظام دی. دا بار بار دي بار دا چې تاسو خبرې تاسو ذهن کې کېږي مولوي صاحب دا تاسو په وخت د ضرورت کې بیا راځي ته به سوشلیزم اشتراکی نظریه مطابق هم مذهبي او تاریخي فرهنګ دی. البته اشتراکیت تعلق د اقتصادیاتو سره دی نو دوی ټول مذاهب په اقتصادو کې راجمع کړل. دوی وایي چې مذهب سرمایه‌دارانو او جاګیردارانو ایجاد کړی دی. اوس سرمایه‌داري نظام ختمېدو کې دی نو مذهب به هم ختم شي. دوی وایي د مذهب سرمایه‌دارانو دپاره ایجاد کړی دی. مذهب غریبانو دپاره د اپیمو نشي د نشي په شان کار ورکوي ځکه ټول نظام په سود چلیږي چې دې سره غریب ورځ په ورځ غریب کېږي. دوی وایي کله چې دا غریب دا نظریه وي که دنیا خرابه ده نو آخرت خوشته دی نو په دې نظریې سره سرمایه‌دار ته تقویت میلاویږي. لینن په کال 1920 کې ویل چې موږ یو خدای هم نه منو. د خدای تصور ارباب کلیسا او تاجرانو زمیندارانو ورکولو په دې سره دوی خپل حفاظت کوي د خپل سرمایه نوټ او مذهب په مختلفو معنو سره مولوي صاحبانو مذهب په مختلفو معنو سره استعمالېږي. کله چې موږ فروعي مسایلو کې بحث کوو نو موږ د مذهب مراد څه وي معنا د لارې سره اخلو یعنی الله تعالی او رسول صلی الله علیه وسلم زموږ منزل له او مذهب زموږ لاره ده. په دې لاره باندې موږ منزل ته ځان رسو او کله چې موږ د مولیدینو سره بحث کوو نو دلته د مذهب تعریف داسې کوو ځان نه اوچته هستي ومنل او د هغې اطاعت تسلیمولو ته مذهب وایي. منل او د هغې اطاعت تسلیمولو ته مذهب وایي. د بعضې فلاسفو په نظم باندې بالاتر هستي څه شی دي د چا په نظم بالاتر هستي عناصر اربعه دي. د بعض مذاهب په نسبت باندې بالاتر هستي بت دی یعنی د هندوانو په نسبت بالاتر دی او چا په نسبت اوچته هستي اور دی د هغې عبادت کوي او چا غوا اوچته ګڼلې ده د هغې عبادت کوي چا په نسبت بالاتر هستي هغه هوا ده چا بالاتر هستي دی او نزدیات ګڼلې دي. د اسلام په مذهب کې بالاتر اوچته هستي صرف یو ګڼلی شوی دی چې هغه زموږ رب دی پالونکی دی د ټول کائنات زموږ رب دی چې احد دی صمد دی لم یلد ولم یولد دی د الله نو د مذهب معنی دا ځان بالاتر هستي منل او د هغې عبادت اطاعت اختیارول ته مذهب وایي. د ملحد عقیده ده چې د انسان نه بالاتر یو هستي هم نشته دی. انسان خود مختاره دی هغوی مذهب نه مني او دوی په ذهن کې دا وایي چې کوم چې مذهب چې دی او د دې چې کوم عقیده ده چې د ځان نه بالاتر هستي منل دي دوی وایي دا د انسان د ویرې او د خوف او د دروغ او د امید څه شی ده نتیجه ده. خوف څنګه دی وای خوف داسې دی چې انسان په دنیا کې ځان غیر محفوظ تصور کړي او کله چې انسان په مشکلاتو کې گیر وي نو د دروغ او امیدونه په الله باندې ساتي. مارکس کارلر مارکس څه ویلي وای مذهب چې دی د امیرانو باچاهانو ایجاد کړی دی. د غریبانو لپاره د نشې او د افیمو کار کوي. غریب په دې امید باندې ژوند تیروي چې دنیا که خرابه ده آخرت خوشته دی هلته به ښه ژوند وي. نو ملحدین څه کوي د مذهب نه انکار کوي. اوس راشئ مولوي صاحبانو راواړوئ د جدید الحاد ابتدایي دور ان شاء الله تعالی ټیم ختم دی دا به سبا نو وایو چې په دغه د مغربي قوم باندې درې ادوار تیر شوي دي. عهد قدیم دی نشاط ثاني او عهد جدید دی. نو جدید الحاد د کوم ځای نه شروع شوی دی د دې ابتدایي دور چې دی نشاط ثانیه دی او تر دې وخته پورې دا څه شی دی مولوي صاحبانو روان دی. جدید الحاد څه شی دی د جدید الحاد او قدیم الحاد په مابین کې فرق او دا ولې خورېږي جدید الحاد ولې خور شو او دغه شانته کې کوم اسباب دي چې انسان الحاد طرف ته مایله کوي او دې سره سره به د علم الکلام جدید تاریخي د قدیم او جدید تاریخي ادوار به ان شاء الله بیانو دې کې د علم الکلام سناسه وضاحت هم کړی دی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.